أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. سورة آل عمران دی آیات نمبر 28. دا د دې اولی حصے د دریم باب دوم خبره چې منع د موالات او د دوستی د کافرانو سره. لا يتخذ المؤمنون ندی نیسی مؤمنان الکافرین کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین د مؤمنان نما سره. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء او څوک چې دا فعل وکي فليس ندي من الله تعالى عز وجل الطرف في شيء فهيت شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا مگر دا چې تاسو ځان وساتئ د هغوی نه تقاتا په صحیح بیره او ځان ساتلو سره. ويحذركم الله نفسه او بیروي تاسو الله تعالی نفسه د خپل ځان نه. وإلى الله المصير او خاص الله عز وجل المصير وفسق التقل. دا سورة آل عمران 28 آیات. په دې آیات کې الله عز وجل مسلمانان د کافرانو سره د دوستی څخه منع کړي. د کافرانو سره دوستی کول او د هغوی سره معامله کول په دنیا کې د الله عز وجل د طرفه په خپل بندگانو باندې ډېر لوی امتحان او په ظاهر باندې الله عز وجل د دنیا په لحاظ باندې کافرانو ته څه طریقې هم ورکړي. الله عز وجل فرمایي يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. دا کافران د دنیا په ځینو شیانو باندې د دنیا په ښایست او رونق باندې پوهیږي، لیکن دوی د آخرت غافل دي. نو الله تعالی د خپل بندگان په دې باندې په امتحان کې واقع کوي. تاسو د کافرانو سره دوستی مکوئ. الله عز وجل د صحابه کرام رضی الله عنهم صفت او د نبی علیه السلام صفت په قران کریم کې په دې باندې بیان کړی چې دوی د کافرانو په مقابله کې انتهایی سخت. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. نبی کریم علیه السلام او هغه کسانو چې د نبی کریم علیه السلام سره ایمان راوړو یعنی صحابه کرام محمد رسول الله والذين معه هغه کسان چې د پیغمبر علیه السلام سره و صحابه کرام اشداء على الكفار. اشداء دا په معنا باندې د سختی خپل په لفظ د اشداء کې هم د سختی معنا پراته ده او د عربي قانون د اصول مطابق خپل په دغه صيغه کې هم دا د سختی معنا پراته ده. یعنی هم د دې لفظ معنا سختی ده او هم د عربي قانون مطابق اشداء په دې کې سختی ده چې دا صحابه کرام انتهایی زیات سخت خلق و په کافرانو او رحماء بینهم او خپل تر مابین انتهایی زیات رحم دله یو په بل رحم سره. قرآن چې د نبی کریم علیه السلام او د صحابه کرام رضی الله عنهم دا صفت او عادت بیان کړی دي. په دې کې اشاره دی ته چې هغوی د الله تعالی د احکام کلکه پابندي کول او د الله تعالی د احکام کلکه پابندي هغه وخت کې دی چې انسان د الله عز وجل د احکام او د الله عز وجل د عظمت قائل وي. که انسان د الله تعالی د عظمت قائل نه وي د احکام پابندي نشي کوي. د کافرانو سره د دوستی نه کول مضمون په قران کریم کې په مختلفو آیاتونو کې راغلي. یو آیات خدا دی چې موږ او تاسو دا د دې تلاوت کوي. بل الله عز وجل سورة ممتحنه آیات نمبر 1 کې فرمایي. سورة ممتحنه راوړوي. سورة ممتحنه او وشتمه سپاره کې راځي ان شاء الله.
د دې سورته ممتحنه په اول آیات کې الله تعالی خپل بندگان د کافرانو د دوستۍ څخه منع کړي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء. اے کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي، لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء، تاسو زما دشمنان او تاسو دشمنان دوستان ما جوړو. دلته الله عز وجل د کافرانو پر ځای د دشمنانو کلمه استعمال. د دې څخه دا معلومه شول چې هر کافر د الله دشمن دی. دا څنګه کېدای چې کافر دی وي او د الله تعالی دشمن دی وي؟ ځکه کفر د الله تعالی د توحید او د الله تعالی د ذات نه انکار دی، او څوک چې د الله تعالی د ذات او د الله تعالی د توحید نه انکار کوي دا د الله تعالی دشمن دی. او قاعده ده چې هر کافر د الله دشمن دی او هر د الله دشمن، هر د الله تعالی دشمن کافر دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء. زما دشمنان او تاسو دشمنان دوستان مګرځوي، د دې سره دوستی مکوئ. تلقون الیهم بالموده، چې تاسو ورلېږئ دوی لره بالموده دوستی، د دوستی پیغام ورسوي. دا د دې سره دوستی ده. د دې آیات شان نزول به تاسو اورېدلې چې یو صحابي حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه صرف د دې د لپاره د مکه کافرانو ته خط استولی چې نبی عليه الصلاه والسلام په مکه مکرمه باندې حمله کړي، او د پدې نیت دا ورستولی چې التدی د بل قوم کېدلای شي د مشرکان مزما د قرآنی سره ظلم نکړي، قرآنی اوریوا نه د الله د پیغمبر سره غداری غرض و او نه د کافرانو طرفي غرض و، بلکې د پدې نیت دا کار کړی او د بدر صحابي و. لیکن الله تعالی په دومره سختو کلماتو باندې دا عمل بد و بلی، حتی چې عمر فاروق رضی الله عنه دغه صحابي مبارک دا خبره وکړل چې دا منافق دی، العیاذ بالله، زی باید سر پرېک. الله فرمایي چې تلقون الیهم بالموده، تاسو دې ته ورلېږئ د محبت پیغام، یعنی د هغوی سره د محبت خبرې کوي، د محبت انداز سره کوي. دا منع وسع علت وای چې ولې دوستی مو سره کوي، څه وجه ده؟ الله فرمایي وقد کفروا بما جاءکم، دوی کافران نه کفر کړی دی د هغه څه چې تاسو ته راغلي من الحق، د حق دین چې تاسو ته راغلي دوی د دې څخه انکار کړی. یعنی چې د الله تعالی د حق دین انکار کړی هغه د دې مستحق نه دی چې تاسو دوستی وسره وکړي. ولدا کې دلای نسی چې د الله عزوجل سره دیم دوستی کوي او د الله تعالی د دشمن سره دیم دوستی کوي. د دشمن دوست هم دشمن بلل کیږي، دا قاعده ده. څوک چې ستاسو دشمن دوست دی هغه هم دشمن بلل کیږي، هغه ته څوک دوست نه وایي. د الله عزوجل د دشمنانو سره دوستی کول د الله عزوجل سره دشمنی ده. نو یو خدا چې دوی کفر کړی بما جاءکم من الحق، فهغه دین چې حق دین دی تاسو ته راغلی، او ول یخرجون الرسول، دی بل چې رسول باسي د خپل وطن څخه پیغمبر باسي، و یاکم تاسو باسي، نه تاسو په خپل وطن کې پریږدي او نه دا پیغمبر په خپل وطن کې پریږدي. مطلب دا چې دوی ستاسو اجتماعیت په هیڅ صورت کې نه زغمي. کتا سولش ترقی وکړه، یا مو یو ولایت ونیاو، یا مو یو علاقه ونیول او فقط د اسلام د نظام دعوه وکړه، دوی به تاسو نه پریږدي، تاسو په خلاف به خامخا را جمع کیږي او خپل ټول توان او توانایي به تاسو په خلاف مصرفوي. دا قرآنی فیصله ده چې یخرجون الرسول، دوی پیغمبر باسي. الان کې دا آیات هغه وخت نازل شو چې دوی پیغمبر را ایستلی و د خپل وطن، یعنی دا نه دی ویلي چې دوی خو پیغمبر ایستلی دي، دوی خو تاسو د وطن ایستلی یاست، بلکې الله تعالی په مضارع دا صيغه استعمال کړه. مضارع مطلب دا چې استمرار دی، یعنی دوامدار د دوی د طبيعت دی چې دوی نه پیغمبر پرېږدي او نه تاسو پرېږدي، د خپل وطن مباسي خامخا مباسي. دا فکر مکوئ چې تاسو به دوی پرېږدي، په هیڅ صورت کې مو نه پرېږدي. یخرجون الرسول و ایاکم،
تاسو او رسول باس ان تؤمنوا بالله رب صرف دې وجه نه پریږدي چې تاسو ایمان راوړی دی بالله تعالی عز وجل باندې ربکم چا واستاسو صرف بنیادی وجه کافرانو تاسو سره د دشمنی داده چې تاسو په وطن کې نه پریږدي تاسو عزت نه غواړي تاسو به ذلیل او خوار ګرځېدئ هغه په دې وجه چې تاسو په خدای ایمان راوړئ یعنی دا د کافرانو سره د دشمنی علت الله بیان کې سړی سوال وکړي چې مسلمانان ولې د کافرانو سره دومره سختی او دشمنی کوي نو الله وایي چې کافران ستاسو سره دومره سختی او دشمنی کوي دا چې د اغراضو په خاطر باندې د څه مودې لپاره ځینې کسان استخدام کړي او هغوی ته څه شعار ورمخته کړي دا هغه کسانو نه عزتمن کوي چې کله دوی خپل مقاصد لاس راوړي او کلک مسلمانان په دغه ضعیف الایمان انسانانو لمنځه یوسي او یا هغه صحیح مسلمانان په دې ضعیف الایمان انسانانو کمزوري کې بیا دغه ضعیف الایمان هم نه پریږدي دا بیا ذلیل کوي او خاري نو یو خدا چې دوی کافران دي په هغه دین چې تاسو ته راغلي یوازې دا نه چې دوی عقیدوي دشمنی لري بلکې دوی عملاً هم اقدام کوي رسول هم نه پریږدي تاسو هم نه پریږدي او صرف په دې وجه مو نه پریږدي چې تاسو په خدای ایمان راوړئ بنیادی وجه د ایمان او د مسلمانانو سره د دشمنی ده دا چې نمونه مختلف ورکوي دا خو جلا خبره ده یو شاعر ډېره بهترین خبره کوي وای کارها با خلق آری جمله راست کارها با خلق آری جمله راست با خدا تزویر و حیله کی رواست یعنی د خلکو سره چې کارونه کوي دا خو ګرځي په یو ترتیب او په بل ترتیب باندې وکړي د خدای سره حیله او درواغ به کله چلی دی یعنی عوام خلکو ته خو به ضرور یو قسم او بل قسم بهانه ورکړي یا به په یو نامو په بل نامه باندې د ځان ملګری کوي د حق په مقابله کې به درې لیکن د الله عزوجل په مقابله کې خو ته هیڅ نه څه کولای ځکه الله تعالی ستاسو نه تو اراده خبره ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی نو الله عزوجل بیا هغه مخکنی کلام راګرځي زما د دشمنانو او د خپل دشمنانو سره دوستی مکوئ ان کنتم خرجتم جهادا کتا سره وتلی است جهاد د فارغ فی سبیل زما فلارک وابتغاء مرضاتی او زما د رضا د تلاش لپاره راوتلی است یعنی کوم ایمان راوړی دی د همدې د فارغ چې زما رضا حاصله کړي او د جهاد فلارک راوتلی است تسرون الیهم بالموده نو تاسو پټ مور لږی هغه لاره د دوستی پیغامونه دا مکوئ وانا اعلم بما اخفيتم ما تکامل علم دی هغه چې تاسو پټوي او ما اعلمتم هغه چې تاسو ښکارا کوي ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن اغسو يفعله چې دا کار وکړي کافرانو سره دوستی یا په پټه یا په ښکارا اعلان کړ فقد ضل سواء السبيل یقینا دا کس د حق لارې څخه گمراه او د حق لارې واوښت وردا قرآنی فیصله ده څوک چې د کافرانو سره دوستی اعلان کړي دا الله عزوجل فرمایي د حق لارې اوښتي یو حدیث کې راځي چې تاسو ته په آخره زمانه کې داسې خلک راشي چې تاسو ته به د قرآن او حدیث توري داسې تیر او صفا وایي چې تر حلق به نکشته کېږي او دا خلق به په خپل ژبو باندې خلق خوري لکه غویان چې په ژبو باندې واښه خوري داسې به دوی په خپل ژبو باندې خلق خوري یعنی تاسو ته به حق وایي په د پزړه او ایمان به د حق منلې نه وي او فرمایي چې داسې خلق به هم راسي چې بیا به تاسو ته احادیث وایي او د دې احادیثو معنا او تعویل به غلط کړي نو الله فرمایي فقد ضل سواء السبيل دا خلق د حق لارې گمراه شوي یعنی څوک چې د کافرانو دوستی کوي دا قرآنی فیصله ده چې د حق لارې گمراه دي بیا چې گمراه انسان ته د زر واري د حق لارې شوونه وکي د ایمان او د عقل تقاضا ده چې هغه خپل سړی دا کوي چې خپل د گمراهۍ په لاین روانه خپل وړوندې نو ما به څنګه در سړک واړې او یا به حق لارې ته برابر دا یو آیات چې الله تعالی په دومره شدید الفاظو د کافرانو سره دوستی منع کړي
داغه سورۃ د پای آیات راوړوي د 10 نمبر آیات یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندان چاته خطاب دی ایمان والا او ته خطاب به ایمان ته خطاب نه دی اول آیات کوم د ایمان خبره او په دې کوم د ایمان خبره اے د ایمان خاوندان که ایمان در سره وی لا تتولوا قوما دوستی مکوئ د هغه قوم سره غضب الله عليهم چې الله ور باندې په غضب دي دا قوم سره دوستی مکوئ قد یئسوا من الاخره دا خلق د آخرت ته تمایز دي د آخرت څخه نا امید دي ځکه دوی د آخرت عقیده نه لري د دې خلکو سره دوستی مکوئ کما یئس الکفار من اصحاب القبور که کافران چې په اصحاب القبور څخه د مړو تمایز دي یعنی د یو مړ څخه استفاده کول د دوی هم عقیده ده چې دا فائدہ نه کوي نو دا رقم هغه د تګټه نشي رسوي دا مړی چې په قبر کې دا د چې د الله د دین او د آخرت څخه مایوس ګرځي دي نه امید نو تاسو دغه قوم سره دوستی مکوئ نو یو ځای او فرمایل چې زما دشمنان او تاسو دشمنان دوستان مګرځو بل خپل واضح وایي چې ما پر خپل دشمنانو غضب کړی نو دا تاسو دوستان مګرځو دا یو آیات راوړوي سورۃ مجادله آیات نمبر 22 28مه سفاره ده 28مه سفاره ده اول سورۃ دی سورۃ مجادله آیات نمبر 22 آخری آیات دی دغه سورۃ الله تعالی فرمای لا تجد قوما ای مخاطبه د قرآن مخاطبه تر قیامت پورې چې هر یو یې تب پیدا نه کې قوما یو قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر چې په خدای دی ایمان لري او د آخرت په ورځ دی ایمان لري یوادون من حاد الله ورسوله چې هغه دې دوستی کوي د هغه چا سره چې هغه د الله او د الله د رسول سره دښمنی کوي ولو كانوا آباءهم اگر چې دا د دې پلرونه وي او ابناءهم یا د دې زامن وي او اخوانهم یا د دې ورونه وي او عشیرتهم یا د دې کورنۍ وي خپلوان یعنی هیڅ کله به د ایمان خاوند او پر آخرت عقیده لرونکي انسان د هغه خلکو سره چې د الله او د الله د رسول دشمنان دي دا وی سره به هیڅ کله دوستی کوونکی ونه وي دې څه دا معلومه شول چې کچا د کافرانو سره دوستی کول دا پر خدای او پر آخرت ایمان نه لري ولیکه په آخرت او په خدای ایمان لري قرآنی کوئی سند چاغه د کافرانو سره دوستی نه کوي لا تجدو اے مخاطبه تب پیدا نکړي او من یو قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر چاغه دی په خدای ایمان لري د آخرت په ورځ دی ایمان لري یوادون او بیا دی دوستی کوي من د هغه چا سره حاد الله ورسوله چاغه دی د خدای او د خدای عز وجل د رسول مخالفت او دشمنی تملا تړي یعنی دا خلق دي چې د هغه خلکو سره چې د خدای او د خدای د رسول دشمنان دي دا و سره به هیڅ کله دوستی کوونکی ونه وي ولو کدا هغه خلک چې د خدای او د خدای د رسول دشمنان دي دا د دې پلرونه وي او ابناهم یا د دې زامن وي او اخوانهم یا د دې ورونه وي او عشیرتهم یا د دې کورنۍ او دوستان دې آیات هغه ډېر وضاحت وکړي چې هغه خلک چې هغه د خدای او د خدای د دین دشمنان دي هغه په خدای او په آخرت عقیده نه لري څوک چې په خدای او په آخرت عقیده نه لري هغه بیا څنګه چاته د آخرت او د خدای خبرې کوي د خدای او د خدای خبرې خو هغه څوک چې په خدای او د خدای په دین باندې عقیده لري الله وايي څوک چې د کافرانو سره دوستی کوي هغه په خدای او په خدای په رسول عقیده نه لري نو دا هغه خبرې بیا کله د حق معیار او د انسانیت د تربیت ذریعہ ګرځیدلای شي الله فرمایي اولئک كتب فی قلوبهم الايمان دا خلک چې د کافرانو سره دوستی نه کوي دا خلک دي چې الله د دې په زړونو کې ایمان مضبوط کړی دي وایدهم بروح منه او الله تعالی د خپل طرفه صداوی تایید کړی دي په جبرائیل علیه السلام نو يدخلهم جنات دغه مؤمنانو لپاره دا اعلان دی د سعادت چې داخلوي به دوی الله عز وجل جنتونو ته
تجري من تحتها الانهار داسې جنتونه تراغلاندې به ولې بهیږي او خالدین فیها دوامدار به په دې جنتونو کې وي رضی الله عنهم الله عز وجل ورسره راضي وي ورضوا عنه او دوی به د خپل الله څخه راضي وي اولئک حزب الله دغه د الله تعالی جماعت دي چې د کافرانو سره دوستی نه کوي بلکې د هغوی سره دشمنی کوي الا ان حزب الله هم المفلحون خبردار یقینا د الله عز وجل جماعت هم دوی کامیاب خلق دي کامیاب هم دغه جماعت دا قرآنی بل آیات دي چې د کافرانو سره د دوستی څخه منع وکړه او په شدت خپل پیروان د کافرانو د دوستی څخه منع الله عز وجل بل ځای فرمای یا ایها الذين امنوا اي ایمان خاوندان لا تتخذوا اليهود والنصارى وريواري عدو یاد کړ چې زما دشمنان او تاسو دشمنان دا د تاسو په دوستی منیس بیا هغه قوم یاد کی چې غضب ور باندې سوی نه یو چا ودا فکر وچی کېدلای شي چې دادی یو څوک شي یو څوک منشي ورسته بالکل وضاحت کی یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود اے ایمان خاوندان یهودان په دوستی منیس والنصارى او نصرانیان اولیاء دوستان مجبور دلته بالکل نوم دریات کی چې بالکل کامل اشتباه ختم سي او پر وضاحت د مسلې راشي یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اے ایمان خاوندان تاسو منیس یهودان او نصرانیان اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعض دوی بعضی د بعضو څخه یعنی دوی خپل تر مابین دوستی سره لري ومن يتولهم منكم فانه منهم څوک چې تاسو څخه د دې سره دوستی وکي او دا د هغوی څخه سورۃ مائده راوړل سورۃ مائده 150 نمبر آیت په دې کې تراغ زیات شدت او سختی سوي ده سختی خو نه ده یعنی د خپل پیروانو ته د دې امر تاکید دی یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے د ایمان خاوندانو تاسو يهود او نصارا دوستان مګرځل دلته واضح کړل چې دغه دوی طبقه دا خو بيخي دوستان مګرځل بعضهم اولیاء بعض دوی او د بل سره ملګری دي ستاسو په مقابله کې بدوی د خپل سخت اختلافاتو په حال کې بیا هم ستاسو په مقابله کې سره یو سي او خپل شدید اختلافات بشاته کې او تاسو ته به هیڅ کله د یو غړي د فارم آزاد ژوندۍ در نکړي او مې يتولهم منکم کچا تاسو څخه د دوی سره دوستی وکړه فانه منهم نو یقینا دغه کس د دوی څخه دی یعنی دا بیا يهودي دي او یا نصرانی دي مطلب دا چې دغه عمل یې د يهودي عمل دی او دغه د قیامت پر ورځ به حشر د دوه خلکو سره ولو کده ایمان په واجبان دي بیا بیرته جنت ته ولاړ شي فانه منهم دا کس د دوی څخه نو کله چې ظاهري عمل ته انسان ظاهري عمل ته قتل کیږي ګوري قاعده او قانون دادي که یو سړی ستاسو دشمنانو په سب کې ولاړی او تا توای چې زستا دشمن نه عقل دا تقاضا کوي چې دا مستاثر نسمنه ځکه دا قاعده ده کته د دشمنانو ملګری نه بیا دشمنانو په سب کې ولې ولاړی دشمنانو د سب وطن بیا پکار قاعده او قانون دی هر ځای که سړی په یو عمل کې مبتلا وي او بیا وایي چې زه د دې کار کوونکی نه نو داخله نه تسلیموي او فإنه منهم فدا کس د دوی څخه دی چې د يهودا او نصارا سره دوستی کوي ان الله لا يهدي القوم الظالمين او دا خلق د هدایت څخه لري دي ځکه الله عز وجل ظالم قوم ته هدایت نکي او دا ظالمان تاسو ګوري الله تعالی دغه ته ظالمان وې چې د يهودا او نصارا سره دوستی کوي پیدا ظالمان دي او الله تعالی ظالمانو ته هدایت نکي اوس متاسکو ګوري چې ظالم څوک دی په حقیقت کې ظالم خو هغه څوک دی چې د يهودا او نصارا ملګری قران خدای ته ظالم وایي نو د ظالم تعبیر په بل چا باندې کول دا مناسب نه تاسو ګوري قران راواخلي د سره صدر پای وګوري ټول قران ظلم شرک بللی او ظلم کفر بللی الله تعالی فرمایي چې
ان الشرك لظلم عظیم. شرک تر ټولو لوی ظلم دی. نو مشرک ظالم شي. او الله تعالی فرمایي ومن اظلم ممن افترى على الله كذب. تر هغه چا ډیر لوی ظالم څوک کېدلای شي چې پر الله عزوجل درواغ تړي. څوک چې پر الله درواغ تړي کافر دی، کافر یې پر تړي. تر دې لوی ظالم کېدای شي. الله وايي ومن اظلم ممن منع مساجد الله. تر هغه چا ډیر لوی ظالم څوک کېدلای شي چې هغه خلق د الله د مساجد را منع کوي، خلق دین ته نه پرېږدي. دې ته الله تعالی ظالم ویلي. الله فرمایي ومن اظلم ممن ذكر بآيات الله ثم اعرض عنها. تر هغه چا ډیر لوی ظالم څوک کېدلای شي چې د خدای د دین آیاتونه ورته تلاوت شي او د مخجنی واړي. تر دې ډیر لوی ظالم څوک کېدلای شي. قرآن خو مشرک او کافر ته ظالم وایي، او اصل د ظلم معیار او حقیقي معنا هم شرک او کفر. نو څوک چې د کافر او مشرک ملګری سو، نو بیا د ظالمانو اعانت او کومک چاو. من اعان ظالما صلى الله عليه. دا حدیث بیا پر چا باندې پیټ دی؟ بیا پر هغه خلکو پیټ دی چې د يهودو څنګه ته ولاړی ملګری، او که پر هغه خلکو چې د يهودو مقابله کوي. ظالم تعریف قرآن حدیث هغه څوک شو درېږي چې هغه ایمان په خدای نه لري، هغه په آخرت عقیده نه لري، هغه الله ظالم ویلي. اوس د ظالم معاونت چې څوک کوي هغه کوم ظالم مراد دی؟ دغه ظالم مراد دی. دغه ظالم معاونت سره جهنم ته بیایي، دغه ته ظالم ویل کیږي. نو هر څوک چې هر اصطلاح را باسي، هغه اصطلاح هغه وخت معتبره ده چې هغه اصطلاح د قرآن او حدیث مطابق وي. کوم اصطلاح چې د قرآن او حدیث خلاف وي، د ځان یو چړې یو تعبیر را باسي، یو تعریف را باسي، دا خو نه دی معتبر. نو الله عزوجل د دې څخه د خپل بندگان په ډیر شدت منع کړي. په دې ارتباط باندې بیخي ډیر احادیث تفسیر ابن جریر خپل تفسیر کې را نقل کړي او د دې ډیر مسائل هم بیان کړي. هغه دلته موقع نشته، مسائل تاسو ورې کتلې شي. دا آیات څخه بیا مطلق کافران ذکر، ورې واره دشمنان ذکر، بیا هغه قوم یاد کړی چې غضب ور باندې شوی، بیا يهود او نصارا یاد کړ. دلته بیا فرمایي چې لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين. بس مؤمنان دي کافران دوستان نه ګرځي. که مؤمن وي د ایمان دا تقاضا ده د کافرانو سره به دوستی نه کوي. من دون المؤمنین د مؤمنانو نماز. اوس دي کې څه مسائل دي. یو مسله دا ده چې د کافرانو سره په کوم وختو کې تعلقات جائز دي مؤمنان، او په کوم وختو کې تعلقات ورته جائز نه دي. مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه په بیان القرآن کې پر دې باندې فرق شه بهترین تفسیر کړی او ډېر مسائل هم په شرح اخستې دي او ډېر د قران کریم او حدیثو تر مابین ظاهرا څه تعارض دي دام د پکړی. نو هغه وايي اصل کې څلور قسم کارونه دي. دا څلور کارونه دي. یو مدارات دي، یو موالات دي، یو مواسات دي، یو معاملات دي. یو مدارات دي، یو موالات دي، یو معاملات دي، یو مواسات دي. دا څلور درجې دي. په دغه درجاتو کې یو مؤمن کولای شي چې دغه درجات پړونا کې حق ځان ته معلوم کړي. موالات وايي د زړه دوستی او د کافرانو سره تعاون. نو موالات په هر حالت کې منع دي. د کافر سره به سړی د زړه محبت په هیڅ صورت کې نه کوي، ځکه کافر د خدای دشمن دی. کافر د دې حق نه لري چې پر ځمکه باندې اوسي، ځکه هغه د خپل رب د انعامات انکار کړي. هغه د څه حق لري چې هغه د پر ځمکه باندې اوسي؟ دا خو د مسلمانانو د ایمان سره د جفا وخت دی چې نن کافر د مسلمان په ملک تر هر شي عزت مند. کافر د مسلمان په ملک تر هر شي عزت مند. کافر د عزت لائق نه دی. کافر باید ذلیل خواري. نو یو خدا چې قلبي محبت موالات په هر صورت کې منع دي. دوم مدارات دي. مدارات به جائز دي. مدارات څه کوي؟ د یو کافر سره ظاهری خوش اخلاقی. ظاهری خوش اخلاقی د یو کافر سره په درو وجو روان. یاداش تعامل مې د یو ملک راغلی قاصد وی یا مستعمن وی، اسلامي حکومت اجازت ورکړي، تاجر وی، تجارت لپاره راغلی، که مدینه منوره ته شرعت لل ظاهری خوش اخلاقی دا روان.
او بل د شر څخه د حفاظت لپاره چې شر لري د شر څخه ته ځان ساتي ظاهرین او سلام ملام ورته او دریم چې ته هغه ته یو دینی نفع ورسې یعنی ته غواړې چې هغه ته د دین تشریح ورکې هغه په دین باندې پوه کې نو که په دغه اعتبار باندې ته دا هغه سره ظاهري مدارات وکې مدارات ظاهري خوش اخلاقي دا منعنه ده دا به جائز او دریم مواسات دي مواسات د چا سره کومک کول مالی کومک کول خیر خواهی کول مرسته کول دا به د وقسم یو حربي کافر دی او یو غیر حربي زمي کافر حربي کافر دغه توای چې ستا سره په مقابله کې ولا نن ورځ کا سړی وګوري او لږ کې د خپل سوچ او فکر په کار واچي په ټول نړۍ کې داسې یو کافر نشته چې هغه دستا او د مسلمانانو مقابله نه کوي ځینې خلک وایي د پلانیک ملک کافران هغه مدد نه کوي دا ټول یو قسم متحد کافران دي او د مسلمانانو په مقابله کې یو اتحاد جوړ کړی یو ډله اساس سره مخامخ په مقابله اخته بل ډله به تبلیغات کې د دې د مقابله د تایید د پاره د علوای بل بیا مالی مرستو سره کې بل بیا معنوي مرستو سره کې نو نن په نړۍ کې داسې کافر نشته چې هغه د کافرانو ملګری نه او د مسلمانانو سره د محاربه او مقابله نشو صرف داسې خبره ده چې ځینې لاس تر شانې سي ډبره غورځي او ځینې مخامخ ولاړ دي ډبرې غورځي دا دواړه قسم ملګری نو په اوس صورت کې په وسنی وخت کې په هیڅ صورت کې مواسات د کافرانو سره روانه نو مواسات د خیر خواهی ته مرستي توای دا په هغه صورت کې جائز دي کافر حربي کافر نه مثلا ستا په ملک کې اوسېږي دا هندوان دي سکان دي تامرسته سره وکړل یا مثلا ډوډۍ دی ورکړه یا دی بل کومک سره وکي دا منع نه دی دا جائز دي او شرط دا دی چې حربي بني نو اوس چې په خارج کې یو خدای چې دنه یو څوک اوسېږي د دې څخه د باندې یو ځای هم کافران داسې نه دي پاته چې هغه یو د بل مدد نه کوي او د مسلمانانو په مقابله کې محاربه نه وي نو د هغوی سره په هیڅ صورت کې مواسات وسروا نه دي او هیڅ جواز نه لري څلورم معاملات کافرانو سره معاملات جائز دي د هغه کافرانو سره چې مخامخ په جګړه کې ولاړ نه وي محاربه نه وي دا هغوی سره معامله روا لیکن هو په دې شرط په دغه معامله کې به مسلمانانو ته نه عقیدوي او نه جسمانی تاوان نه به د عقیدې په اعتبار مسلمانانو ته تاوان وي چې د دوی د کاروبارو څخه مسلمانان متاثر شي او د دوی د کارو په وجه باندې مسلمانان خپل کارونه پریږدي دا به نه کوي او بل په دې صورت کې چې داسې شی ور باندې خرڅوي چې هغه د مسلمانانو په تاوان ځکه زموږ فقها ټول لیکي چې پر کافرانو باندې صلاح او د جنگ نور اسباب خرڅول دا حرام دي جائز نه دي ځکه دا د مسلمانانو په تاوان تمامي دا به نه کوي دا یا معاملات نو یو موالات شو قلبي محبت دا په قطعي توګه حرام بل مدارات د دروغ جو څرواد د مهمان نوازی په خاطر دا غوی د شر د حفاظت په خاطر او د دینی نفع رسول په خاطر او مواسات مرسته او کومک داغه حربي سره چې هغه حربي کافر نه وي او داغه سي عام کافر وي د جګړې کافر نه وي چې تاسو سره په جنگ او محاربه کوي دا سره جایز او معاملات هم جائز دي په هغه صورت کې چې غیر حربي کافر وي او په دې معاملات کې مسلمانانو ته تاوان نه مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه لیکلي چې کله هم دا کارونه په شریعت کې جائز دي دا معامله او خیر خواهی لیکن بهتر او خیر دادی چې سړی دې دا کار هم نکي ځکه په دې کې هم د مسلمانانو لپاره تاوان اوس نو دا معلومه سول چې په ځینو وختو کې کله صحابه کرام او یاد نبی عليه السلام عمل ته سړی وګوري نو هغه د کافر سره مرسته کړي کومک یې کړي یو څوک دا دلیل عام باید ونه ګرځي چې ګوره دا د نبی عليه السلام عمل راغلی پیغمبر عليه السلام عمل خدا دی هغه په خیر خواهی کې دي هغه مدارات هم د چا سره نه دي پیغمبر علیه السلام مدارات اب نه کاو یو به مداهنت دي کومي مداهنت به دي ته وایي چې یو سړی دا دین په دنیا بدل کی
یعنی په دین کې ځینې کارونه کافرانو ته پریږدي، دا حرام دي، دا مداهنت دي. قرآن کریم د کافرانو یو عادت دا بیان کړی چې دوی دا کوشش کوي چې دا مسلمانان داسې کوي چې ځینې کارونه د دین وکړي او ځینې پریږدي. بس وای دا پریږده، پروا نه کوي، دا زموږ د عقیدو مخالف دي او دا کول زموږ سره ټکر نه لري. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي چې دوی دا خوښوي کته مداهنت وکړي، یعنی په دین کې څه شان پریږدي نو دوی هم تا ته داسې څه شان نه پریږدي. مداهنت هم حرام دي، دا تقریبا کفر ته سړی رسي چې دا مداهنت وکړي. نو مداهنت هم حرام دي، موالات هم حرام دي، جائز نه دي. د څو شانو چې اجازه ستا هغه په دغه شرایطو اجازه ستا. اوس نو دا سوال کېدلای شي چې د کافرانو سره د مسلمانانو دا اختلاف ولې دومره شدید دی؟ اصل وجه دا ده چې کافران هغه د الله عزوجل د توحید منکر دي. کافران د دنیا کې زندگی او ژوند دا یو لا یعنی عمل بولي، یعنی دا داسې یو کار بولي لکه یو واښه چې راشین سي، غټ سي او بس زرغون سي، بیا وچ سي، بلاړ سي. نو دا دنیا کې خو دا ژوند داسې نه دی، بلکې په دنیا کې خو د انسان ژوند د یو مقصد دپاره راغلی چې انسان په دغه دنیا کې یو مقصد حاصل کړي او آخرت ته کامیاب ولاړ شي. نو ځکه مسلمان مقصد او د کافر مقصد سره جلا دي. د مقاصد سره جلا سول د عقیدې پر بنیاد، نو لا محاله به یو د بل لري سره ګرځي، کنه یو د بل سره محبت پیدا کړي او دا منع دي. سړی به د هغو سره محبت هم نه کوي. الله فرمایي لا يتخذ المؤمنون الكافرين، ندی نسی مؤمنان الکافرین کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین، د مؤمنانو ما سوا د څوک دوستان نه ګرځي، کافرانو سره دوستی نه کوي. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، او چا چې دا کار وکړي فليس ندی من الله د الله عزوجل د طرفه فی شیء په هیڅ کې، یعنی دا کس چې د کافرانو سره دوستی وکړي دا هیڅ اعتبار نه لري. د دې نه خبرې معتبرې دي، د دې نه علم معتبر دی، د دې نه کاروبار معتبر دی، د دې نه د خلکو سره دوستی معتبره ده چې د الله د دشمنانو سره دوستی کوي، نو ستا سره به کله دوستی وپالي. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، دا په هیڅ کې نه الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر په هغه وخت کې تاسو د کافرانو سره ظاهري جوړ آمد کولای شئ چې تاسو ځانونه وساتئ منهم د دوی سره تقاتن په کامل ځان ساتلو سره، یعنی په هغه صورت کې چې د دوی ضرر د ځان سره دفع کولای شي که ظاهري مدارات سره وکړي بیا منع نه ده، دا جائز ده. دغه آیات څخه مدارات کول دا ثابت. ويحذركم الله نفسه، او بیروي تاسو الله عزوجل نفسه د خپل ځان څخه، یعنی د دې چې تاسو د الله د احکام مخالفت وکړي. وإلى الله المصير، وإلى الله يواز الله عزوجل المصير تقدي. ومن کافرانو سره دوستی کړو نو بیا الله تعالی د دې سزا تاسو ته د قیامت په ورځ باندې درکړي. نو یوازې الله تعالی د سزا څخه خوف کول او بیره کول ضروری دي. ولئن تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، ولورتوای پیغمبر علیه السلام ان تخفوا ما في صدوركم، کچیر تاسو پټ وساتئ ما هغه فی صدورکم چې تاسو په سینو کې، که تاسو پټ ساتئ ما هغه فی صدورکم چې تاسو په سینو کې وي، یعنی په زړه کې مو وي، او تبدوه یا تاسو یې ښکارا کوي په زړه او په ژبه او په اعضاء، یعلمه الله، الله عزوجل په هغه باندې علم لري. یعنی دا د کافرانو سره د دوستی خبره خو د زړه پورې اړه لري، دا سینې چې خدای نه خسته یو سړی په خوله وایي چې زه دوستی نه کوم، په زړه دوستی ورڅخه سوي. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله وایي چې اصل کې خو دا ځینې شیان یو د بل ډیر خلط دي، سړی ته دا نه معلومیږي چې دا وزه مدارات کوم که موالات کوم، دا خو هغه خلک معلومولی شي چې ډیر دقیق خلک وي. نو عام انسانانو ته په هر صورت کې د دې سزا ساتل پکار، داسې نه چې دی په موالاتو په دوستۍ اخته او دی به دا مدارات بولی چې دا خو زه ظاهري خوش اخلاقي کوم، هغه په ګناه کې لوېدلي، د دې سزا ساتل پکار. الله فرمایي او تبدوه يعلمه الله، الله په هر حال کې علم قرباني لري. او یوازې دا نه چې الله تعالی ستاسو د زړونو په حالاتو علم لري،
بلکې ويعلم الله تعالی علم لري ما فی السماوات فاغټول کائنات په اسمانونو کې دي وما فاغټول مخلوقات فی الارض فمزکه کې دي پر دغه الله عز وجل باندې هیڅ شی هم مخفي نه دي والله عز وجل على كل شيء قدير په هر شی باندې قادر دی یعنی دا چې علم ور باندې لري قدرت هم ور باندې لري صدق الله العظیم